أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا swatnews.com قدرمنو مینوال السلام علیکم د یونی پروګرام سره ستاسو ورور فرمان سواتی د خوازخیلې په پریسټیشن کې موجود یم قدرمنو لږ ورځې مخکې په تاسو کتلي دا ماشوم چې کله هم زمون صدر صاحب ناصر خان یو ویډیو کړی و چې دا ماشوم چې دا په خوازخیله کې زمون یو خور ته میلاو شوی په سوزکی کې نو هغه ماشوم په ویډیو باندې چې دا وایرل شوی او د دنیا ګډ ګډ ته تللی و چې کو وګورئ نو د هغوی تعلق د کراچۍ سره او دا د دې ماشوم پلار دی تر دی خو د افسوس خبره دا ده چې غټه خبره دا ده خفګان به نه کوو اریګیانو چې دا ماشوم د هغه ځای نه څنګه راغلی دی وجوهات څه دلته څنګه را رسېدلی دی دغه ځای کې پرېښودی شوی څنګه دی د ټولو نه اهم خبره دا ده د دوی نه په دې حواله باندې تپوس کوم بیا زه ډېره غټه د سوات خلکو ته سلام کوم چې زموږ هغه خور چې هغې همت کړی دی او دا ماشوم یې وړی دی 15 ورځې پاللی دی چې هغې ته په کور کې توت میم جوړ شوی دی خو هغې ویلي دي چې د الله د رضا دپاره زما بچي دي داسې لکه زما بچی د دې مور او پلار به راځي هم حقه وشوه مور او پلار یې راغلي دي د کراچۍ نه د هغوی سره نور مشران هم راغلي دي زه هغوی ته سلام کوم په دې حواله باندې به زه د هغوی نه تپوس کوم چې هغه صبر غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام راته ووایه چې دا ماشوم تاسو ته میلاو شو تاسو کور ته راوستو اول کې خو تاسو ته اټینشن او مشکلات په موچیار سبې د کم ځای به څنګه راغله دي په دې وانه سره غواړي منګه خدا خبره کوي چې دا زنانه دا ماشوم راوړل دا تل وړا ټل کو تل او چته کو تل ونی لور ته دا ماشوم راوړل دي او من ته خپل نه خبره وو زما غروارت هم نه خبره ده چې خزه دا غتم نه خبره ده ابو پنجاب کې غریب دي ځان مزدوري کوي خپل بچو لري ځکټي او دې زنانه دا راوړل دي هغه ته دا غزنه زیاده ویلي چې دا ماشوم پر زباله کوړه درځما چې ته دا ماشوم د کوره دا چار ماشوم یې هغه ته واده کې او مونږ ته سبا نه چې مونږ ته دې ضرر پیښ یو اوس هم دا سوال تاسو ته کومه زه خو د الله د رضا لپاره دا خبره مونږ کړدا اوس مونږ ته به نور وروسته په معامله جوړه شي چې مونږ د الله د رضا لپاره کار وکړو مونږ الله و ماشوم واده کوم د ماشوم ډېر اهم سوال دی کو خبره ده خو داسې مسله باندې د هغوی مور پلار راغلي دلته حکومت دی دلته پولیس دی دلته ریډ دی دوی هلته اف آی آر یې کړي دي دوی دلته په اخبارونو کې ورکړي دي د هغې په وجه باندې هغوی دلته را رسېدلي دي بس الله دې خوشحاله کړي چې دوی ته د ژوند امانت حواله شوم په دې هم ډېر خوشحاله شو تاسو تانه والا هم ډېر شکرګزاره یو د دې میډیا والا هم ګزاره یو چې تاسو دا ماشوم زمونږ دا مکار تاسو په سر واغې مونږ ته د مخ یو دا پر دې امانت حواله قدرمنو هیڅ خبرو پرې د دې ماشوم والد صاحب زموږ سره موجود دی دا راته چې ستاسو نوم څه دی نام عبدالغفور دی عبدالغفور خان 15 ورځې ستا دا ماشوم نو ستا سره څه فکر او څه سوچ دی او څه دې کړي دي زه خبر نه پوهېږم ډېره د پارسی باندې د چې د پښتو د لسینو ورځې د مقصد دا د اردو باندې خبر کی جس وقت سے آپ کا بچہ غائب ہوا تو یہ 5 دن آپ کے اوپر کیسے گزرا جیسے بہت مشکل سے گزرا جی تو آپ لوگوں نے کیا کیا آگے تھانے میں گیا رپورٹ کیا کوئی ناظم کے پاس گیا کیا آپ لوگوں نے تھانے میں گیا رپورٹ کیا اور پیار کارڈ عیدی سنتر گیا قدرمنو د خوشحالۍ د وجې نه زما خیال چې هغه د خبرو هغه دغه ته هېر شوی دی ولې چې بچی ورته میلاو شوی دی بچی ډېر خوږ دی دا ترې موجود دی راځي چې داسې غواړي السلام علیکم السلام علیکم دا بچی چې ستاسو غیب شو 15 ورځې تاسو ته څومره مشکلات او جړاګانې غم دا ستاسو څه دا مونږ 15 ورځې یو داسې روز تېر شو که دا هېڅ مسلمان باندې نه راشي دا بیا هم د سوات الخورې ګیل باندې د پولیس ګیل باندې د کراچۍ پولیس ګیل باندې دا ټولې داسې دعاګان باندې مونږ د دې سوات د هغې نه مونږ سره میلاو شو مونږ ډېر داسې دومره خوشحاله که نه الله ټول مسلمان دی یو پسند باندې داسې یو حالات نه راشي قدرمنو د خبرې مې تاسو واورېدې دا هغه جسم دی چې کوم د ده هلته کې کوارټر دي او دوی له به کرې ورکړي دي دی خصوصا سوات ته راغلی او په سمبټ کې اوسېدو نو د هغه ویډیو په دغه باندې ده ته بیا ټلیفون شو دی راغلی دی دی تصدیق کوي جسم دوی ته پېژني او دوی زه پیژنم د څومره وخت نه ستاسو سره دي دوی زما سره یو نیم کال وشو چې زما سره هلته کې کرای باندې هلته کې بټۍ د روټۍ پخوي دا راته ووایي جسم چې عجیبه ستا په زندګۍ کې داسې واقع سرته راغلي لکه دا ماشوم زما په ګمان کې نه راځي چې د 2 کالو ماشوم به د کراچۍ د پټان کالنۍ د ښار نه روان شي او دونه غټې سفر یې ووایي او د سپین غرونو خواله راشي پرون چې په کوم ځای کې وو دا شورګره ورته په قیرا شورګره ورته وایي موږ ورته تللي وو د هغه حاجي صاحب ځای ته دا ماشوم چې زموږ د کوم خوراکۍ سره وو او هغه علاقه ما ولیده او زموږ ایرپان سیرو ما ته وایي چې حاجي صاحب دا د ظلم پټوان وباسم
چې دا خو به مې یو یادګار دی جوړ شي، زه به هم به دې ماشوم پسې دې ته راغلی یم، دې خوا به راغلی یم دی. نو لہذا زه د دې میډیا والا سوشل میډیا والا غټه شکریه ادا کوم. او ما ته کله مشران نو نارینه نو او زموږ سره 5 لوګو او هغه ډېر کارکردګي کله، او بل سی جوسف او د ډي سي پي سي په نگرانۍ کې دا کار شوی دی. زه د سوات پی کې بي پولیسو ته سلام کوم، میډیا والا ته سلام کوم. زموږ د سوات خلک ډېر ښه خلک دي او په ټولو زموږ په دې صوبو باندې چې دغه شان کار کېږي نو انشاءالله د یو بل سره به زیاتې نه کېږي. او دا مېلمانه اوس راورسېدو او دوی ته خپل ماشوم میلاو شو، خپل امانت میلاو شو. قدرمنو او کو ګورې د خوځښت د پریس کلب دا شکریا خلک څنګه دا کوي چې زمون ملګری پیش شي په ارزه کې کوچري داسې قسم حادثه راشي. زمون ناصر خان زمون چې کوم د پریس کلب چیرمن دی د سید جان حسین احمد، زمون چې کوم ملګری دي هغه ځای ته ځان رسي ډاکټر نظام، نو هغه ځای ته ځان رسي کوم ځای کې دي. دا یو غټه خبره ده چې اولنې دا ماشوم څنګه راغی. نو زمون چیرمن صاحب ځان را رسول ناصر خان او دا ویډیو کړی، دا هی ویډیو په اساس سره باندې دا هغه ماشوم سره رابطه شوې ده. دلته وګورئ کوم دی په اوسه چې زمون عرفان خان دلته کېنولې ده چې ار ریپورت راشي نو دی په دې گیټ کې هم د خدمت لپاره ولاړی. څنګه چې دا ماشوم راغلی دی نو اولنې د سوچ دا چې د اعلی حکام سره رابطه کړې ده چې د یو ماشوم راغلی دی، په هغه باندې اکشن اخیستل شوی دی او دا هغه ماشوم په دغه باندې راځي چې د السلام علیکم دا ماشوم چې راغی داسې ستا په دې ژوند کې په دې سرویس کې خو به تا ته داسې واقعا نه راغلی لکه دا چې څنګه راغلی چې دا ماشوم د کراچۍ نه راغلی دی په دې ځای کې بیا به دې سوزکي کېږو بیا زموږ د خور ته مې درشو دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول سټاف کم میډیا خوازخیل پریس کلب ناصر خان دورانی صاحب، فرمان خان صاحب، حسین علي خان، حیدر علي جان او ډاکټر نظام خان د دوی موږ ډېر زیات مشکور یو چې دوی دلته کې پریس کلب جوړ کړی دی او په هر موقع باندې په داسې سخته موقع باندې دوی پیش شي. په هغه ورځ لکه زما په سروس کې یا زما په دې زندګۍ کې داسې اولنۍ قصه وه چې دا ما ولیده او یو قسم زه هم په ژړا کړی وم چې دا څه قصه ده، کراچۍ ته ګوره او دیزي ته ګوره. خو ما خپل میډیا والا چې کوم دي د دوی سره مې تصویر د شیر کول، دا په فیسبوک باندې دوی شیر کو، خو بیا هم پته نه لګېده. بیا مازدیګر ما ناصر خان صاحب ته، ناصر خان دورانی ته او میډیا والا ته ما کار وکړو چې تاسو راشئ دې ماشوم ویډیو جوړه کړئ چې دا څنګه نه وي د چا دی د کوم ځای دی چې پته یې ولګي. چې دوی ویډیو ورکړه فیسبوک باندې، نو دا کراچۍ نه ناصر خان دورانی ته کال راغی چې دا خو زموږ ماشوم دی، 15 ورځې مینه زموږ نه ورک شوی دی. نو ما ډي پي او صاحب په نوټس کې راوسته چې داسې ماشوم پیدا شو. نو ډي پي او صاحب هم ډېر زیات خوشحاله شو او د ټول میډیا کوم چې د خوازخیل پریس کلب کې کوم میډیا سټاف دی په هغې کې ناصر خان دورانی صاحب دی، فرمان خان دی، حسین علي خان دی، ډاکټر نظام دی او حیدر علي جان دی. د دوی زه ډېر زیات شکریه ادا کوم او ډي پي او صاحب خصوصي شکریه ادا کړې ده چې ښه دا میډیا پر هر ټایم باندې پیش شي چې د خلکو کم مشکلات چې هغه حل کوي. او یو پېرې بیا زه د ډي پي او صاحب شکریه ادا کوم چې هغه خصوصي سی ایل او سټاف چې دی په هر تاړه کې یو کوالیفاید سټاف ورکړی دی د خلکو د خدمت دپاره. سی ایل او مین کمیونټي لیزان افیسر، د دې مطلب دا دی چې دا عوام دوست افیسر دی د خلکو د خدمت دپاره. ډي پي او صاحب یو کس په پولیس سټیشن کې ورکړی دی، کوالیفاید کسان دي، بي ایس ایم ایس، خپله ایم ایس بایو کیمسټري کړې ده. نو دا د عوامو د خدمت دپاره دی چې دا د عوامو خدمت وکړي او عوامو ته به زه دا وایم چې ستاسو څه مسلې په هره تاڼه کې په سوات کې زما په خیال دا که اولنی سیستم دی چې ډي پي او صاحب دا جوړ کړی دی چې یو کس یې ورکړی دی، نو چې ستاسو څه مسلې هغه نه حل کېږي په تاڼه کې، نو سی ایل او پسې ځئ او سی ایل او به ستاسو هره مسله چې دا هغه به حل کوي. لاول به ایس ایچ او صاحب ته، که د ایس ایچ او صاحب نه ونشي ډي پي او صاحب ته، د ډي پي او صاحب نه ساري د ډي سي پي ته، ډي سي پي نه ونشي ډي پي او صاحب ته، ستاسو مسلې به حل کوي. نو یو پېرې زه بیا د خپل ډي پي او صاحب شکریه ادا کوم چې دا خصوصي سټاف یې تیار کړی دی. بل دا چې زه د میډیا ډېر شکریه ادا کوم چې میډیا والا ډېر اهم کردار ادا کړی دی.